بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو استاد سره یو ځل چې دی بیا زه تاسو ته مخاطب شم. تاسو سره ما تفصیل شیر کړل، خو ما اوس د ریسکیو نه پوره تفصیل چې موږ واغستل تاسو ځان سره لږ نوٹ کړئ او ډېر ملګري وایي چې یاره تفصیل پوره پکار دی. نو تفصیل خو موږ ووې، خو بیا هم موږ چې کم تفصیل اوس د ریسکیو نه واغست د مټې لالکو بوتکی خټ ورته وایي، دا ډېر جوړ ځای دی. په دې کې یو واقعه مخکې هم راغل وه. دغه واقعه د سکول سټوډنټانو ته راغل و چې پای کې کافي ماشومان چې دي هغه زخمیان شي او سبکې وفات شي. دا سوزکې د باسخیل سره دغه خلک چې د تعلق ساتي د تحصیلي مټه ده او باسخیل یو کلی دی چې دغه 14 کسان په دې سوزکی کې موجود هغه سیل تلو دغه لالکو غبینجبې ته تلل چې دغه لالکو کم بوتکی خټ چې ورته وي دغه ځای کې دا واقعیت رااله. د ریسکیو مطابق چې دغه تبریک پیل شوی او دا 150 فوټ لاندې جوړ چې دی دا گاډی تللی دی. داسې ویلی کېږي د دوی د رپورټ مطابق، د ریسکیو رپورټ مطابق چې یو زلمی چې هغه د درګۍ سره تعلق ساتي او هغه هلته کې د خټ په سر ناسو کله چې دا واقعه راتله نو د هغه سره مخې سره چې دی هغه هم ځان سره غورځولی دی او لاندې چې دی هغه تللی دی. دا کتونکو 10 کسان چې دي په دې سوزکی کې دغه ټوټل 16 کسانو 10 کسان چې دي په دې کې وفات شوي دي. یو لسم چې دی هغه د درګۍ د عمران نومې دی چې هغه د درګۍ سره تعلق ساتي او 15 کسان چې دی په دې کې زخمیان شوي دي. دو حالات چې دی هغه ټول زخمیان چې دی ریسکیو 112 چې دی هغه د مټې هسپتال ته راوړل. د مټې هسپتال نه چې دی 2 کسان هغه حالات ټیک نو هغه سیدو شریف ته ولېګل. په دې کې 3 کسان چې دي هغه ریپر کړي دي، خپل کورونه ته تللي دي، هغه د خطرې نه بهر دي. کومه واقعیت چې نن راغلی هغه موږ تاسو ته وخت په وخت باندې اپډیټ کړي دا او تاسو ته یو مخې ته راوړې ده. په هسپتال کې انتهایی رش، ډېر د علاقې خلک د هغوی خپلوان راغلي. ډېر یو لوی افسوسناکه واقعه، ناڅاپه غم. خو زه په دې ځای کې ستاسو سره یوه خبره اډ کوم، خپل هغه وروڼو ته کم چې زمونږ د اواز اوري، زمونږ دا چینل ګوري، موږ هغې ته صرف دا وایو چې د دې خوشحالو په ورځو باندې چې دی کم چې بهر سیاه زمونږ راځي وروڼه د هغوی له موږ د هغوی خدمت پکار دی چې موږ د هغوی خدمت وکړو. هغوی چې کومو علاقو ته ځي نن سبا که موږ وګورو غبینجبې چې دا ډېره پروموټ شوې ده او غبینجبې کې ډېر انتهایي رش وي. د هغه ځای د ملګرو مطابق چې 1000 ګاډي چې دي د ماسپښین نه وروسته چې دي هغه انټر شوي دي. کافي رش و، د انتظامیې په هم طاقت نه راتو ځکه چې ګاډي موږ بوزو هلته بیا زموږ سره داسې ځای نه چې موږ خپل ګاډي وردو. نو کم څیزونو کې چې موږ زو داسې یو 2-3 دغه چړیانې چې کوم حادثه پکې راله دغه دا دویمه حادثه ده او ډېره خطرناکه حادثه وشوه. موږ تاسو ته به دې نه مخکې هم ووې زمونږ دغه خلکو ته دا اعلان کوو، ریکویسټ ورته کوو چې زمونږ څومره زمونږ د دې مقامي خلک دی هغوی کوشش دا کوئ چې په دې ورځو باندې تاسو مه ځئ ځکه چې دا علاقې تاسو لیدلي کم چې زمونږ سیار وروڼه راځي، بهر نه راځي، نو هغې پرېږدئ چې په خپل ازادانه دلته کې وګرځي، دلته کې خپل سیل و تفریح وکړي، هغې د دې ځای نه مزې والي. نو موږ پسې هم لاړ شو، څه د هغوی راشي څه زموږ شي، نو هغه داسې واقعیت راشي. الله دې خیر کړي. کومو کورونو کې چې کم غمونه شوي دي د هغوی په غم کې موږ باقاعده زموږ پوره ټیم شریک دی او کم چې زخمیان دي الله دې هغوی له صحت ورکړي. د دې حده پورې چې څومره ریزلټ ما تاسو ته ووې یو ځل در سره بیا شیر کوم چې په دې سوزکي کې 16 کسان ناسو. په 16 کسانو کې چې دي 10 کسان چې دي هغه وفات شوي دي، 3 کسان چې دي هغه کور ته ریپر شوي دي، د 2 کسانو حالات چې دي هغه ټیک نو سیدو شریف ته منتقل شوي دي او دا یو کس چې دی هغه د درګۍ سره تعلق ساتي. هغه داسې ویلی کېږي چې دغه ځای کې دا کم ځای کې چې واقعه راتله د خټ په سر باندې دا یو ډېره ښایسته سیندري ده، ډېر جوړ ځای دی. داسې ویلی کېږي چې 150 فوټ دی، جوړ دی. دی هلته د ګټې په سر باندې ناسو چیس کو او دغه واقعه چې راله نو هغه سره هم د دې ښکار شو. نو د دې حده پورې چې کم ریپورټ موږ تاسو سره شیر کو. اجازت ده نه د بل وخته پورې غواړم کو بیا هم مخې ته سره تلل انشاءالله تاسو سره به شیر کوو. اجازت غواړم. د الله په امان.